بسم الله الرحمن الرحیم. باب ما یفسد الصلاة. باب دې په بیان د مفسداتو د مانځه کې. باب دې په بیان د مفسداتو د مانځه کې. وهي 14 مفسدات د مانځه سور لستی. اوس په کالو کې درس کوم شي او با ټلیفون کوي. د مانځه مفسدات چې دي نو د سور لستی. هغه اشیاء چې هغه سره منځ ماتيږي او منځ فاسديږي نو دا سورلس شیزونه دي. اول نمبر بغیر د عذر نه مانځه کې غاړه تازه کول. د مونږ ډیر خلک په مانځه کې غاړه تازه کوي بغیر د عذر نه. پټوخیږي دا غاړه داس تازه کی نو دې سره منځ ماتيږي ښا. اوس که یو انسان نه مړه بند ده قرات نشي ویلې سبق نشي ویلې په مانځه کې نو عذر شو بیا غاړه تازه کې نو خیر دی. او که بغیر د عذر نه وینو منځ مات دی. دویم نمبر ماتون کې د پاره د مانځه هغه دی چې انسان په مانځه کې انګې واچي او ته ورته يرحمک الله په مانځه باندې ولاړې تاسو راخوا کې چاینګې واچول ته ورته په مانځه کې وې چې يرحمک الله نو ستا منځ مات شو. اوس چې کلم په مانځنه بهر چاینګې واچول ابو الحمدلله تا وردون ته ورته جواب کیو يرحمک الله. او که په مانځه کې ورته تا ویل چې يرحمک الله ته په مانځه باندې ولاړې دا دې ورته ویل نو بیا دې منځ مات دی. دریم نمبر مفسد د پاره د مانځه دا دی چې یو انسان په مانځه کې په مانځه باندې ولاړی او الته جمع ولاړه ده هغه کې امام غلط شو ته هغه سره یو ځای ولاړ نه او تا غل فتح ورکا ستا منځ ماتي. اوس که امام پسې تا نیت تړلې نه بیا فتح ورکول شي. خو که امام پسې نیت نوی تړلې او ته مثال په تور ځان له منځ کې او جمال ته ولاړه ده او په جمع کې امام غلط شو تا ول خپل منځنه دلته نه فتح ورکنو ستا منځ په دې باندې ماتي. سلورم نمبر مفسد د پاره د منځ دا دی ستانه په منځ کې څوک د پوسو کې سدنو غواړي یا ست پوس دنو کې او ته ورته جواب کې صرف دومره وی چې لا اله الا الله په منځ کې لا اله الا الله په دې سره ستا منځ مات شو. تانه څوک د پوسو کې چا بیان دي سکی موبایل لیکم زه خیا ماشوم چرته تللی تاسو کستوري دې مثال یو تپوس دنه چاوګو ته ورته منځ کې لا اله الا الله ستا منځ مات شو. او کنا اوس یو مثال په تور باندې اوس یو ځکه اور لګېدلې دي ته په منځ ولاړې چا ورته فکر نه ته په زور په کې لا اله الا الله ستا طرف ته خلک وګوري چې وګوري اور ورته ښکارش یا معصوم دی وبوږي پریوزي خطرناک ځکه دي ته په منځ ولاړې لا اله الا الله نو دې سره ستا منځ نه ماتيږي دې ته اعلام ویلې شي. یا معصوم دی د کټ نه پریوزي او یو انسان په زور په منځ کې سبق په زور کې یا وایي چې لا اله الا الله نو دې سره بیا منځ نه ماتيږي. پنځم نمبر چې کله په منځ کې عورت ښکار شي عورت نو د نارینه عورت چې د نوم نه تر زنګونه پورې تاسو وړاندې ویلې وو کا عورت ښکار شو پتون ښکار شو یا زنګون ښکار شو یا نور اندام د نوم نه لاندې ښکار شو نو دې سره د نارینه منځ مات شو. او د زنانه عورت چې دی نو دا د سر د وختونه والا تر خپې تر غټي ګوتې پورې كلها عورت ټول وجود عورت دی خو مگر مخ د دې ښکاری په منځ کې یا لاسونه ورغوي ښکاریږي او یا د دې زنانه چې کم دی لاندې د ګټان لاندې خپې ښکار کیږي نو بیا خیر دی بیا منځ کیږي. او کنه په منځ کې د سر وخت ښکار کېدل یا نور وجود وندامونه ښکار کېدل نو بیا د زنانه منځ نه کیږي ځکه دا عورت دی. او دا غرنګ چې کم دی پنځم نمبر انکشاف شپږم نمبر چې دی اغا ارتفاع البكاء من وجع او مصیبت. شپږم نمبر مکروه مفسد د پاره د منځ دا دی چې انسان باندې درد دی او د په منځ ولاړ دی په منځ کې د درد د وجه نه جاړي غاغ خوږي په ګډه درد دی په بل کوم ځای باندې درد دی او درد ډیر زیات دی د درد د وجه نه جاړي نو د سره منځ ماتيږي. یا یو انسان د غم او مصیبت پر راغله پلار مړ یا رور یا زوی یا خزه یا بچي امړ دي یې غټ تاوان کړي دي گاډه جنگي دل دي یا غلط کور راختل دي کور ول لټ کړي دي
او د تا خپل مصیبت را یاد شو په منځ کې د مصیبت د وجه نه جاړي بیا مونږ ماته او کله الله تعالی د یری د وجه نه جاړي یا د جنت د یری نه د جنت په تمه باندې د جنت د شوق نه یا د جهنم د یری نه جاړي بیا مونږ نه ماتيږي بس دې دې پورې ګوري ورته باب ما یفسد الصلاه باب دې په بیان د مفسدات او د منځ کې هغه چې مونږ ماتي وهي 14 دا سور لشيونه دي الاول اول نمبر التنحنه غاړه تازه کول بلا عذر بغیر د عذرنا دا غاړه تازه کول او ټخل په منځ کې دا ډېر خلک داسې کوي بیا لګي دې سره مونږ ماتيږي ښا والثاني دویم نمبر ان یقول دا چې ویل العاطسی انګیا چون کیتا يرحمک الله چنګي واچولو ته په منځ ولاړې ته ورته يرحمک الله مونږ دې مات والثالث دریم نمبر ان يفتح دا چې فتح ورکی على غیر امامه غیر د امام خپل نه بل چا ته فتح په منځ کې ورکی ستا امام نه دی ته بل چا له فتح ورکا مونږ دې مات والرابع سلورم نمبر کلمۃ لا اله الا الله کلمۃ لا اله الا الله په منځ کې ان اراده به الجواب کستا اراده او قصد جواب ورکول وی بیا مونږ ماتيږي تا نه څوک د پوسو کې ته د جواب په اراده باندې د جواب په قصر ورته چې لا اله الا الله بیا مونږ مات وان اراده به الاعلام او کا اراده دي د پاره د خبرداري وي سو خبره یا چاله مطلب تنبيه ورکې لا تفسدوا صلاته بیا مونږ نه ماتيږي کله خبرداري د پاره وي چې اوس ماشوم پرېول ته به خلک خبره اس مثال له خبره یا بل لاس کوم افت راځي کوم مصیبت شیز دي او ته هغه سره خلک خبره په منځ کې وی لا اله الا الله د خلکو توجه کار ته وګرځي بیا موږ نه ماتيږي ښا والخامس پنځم نمبر انکشاف العورت اخکار کېدل د عورت دي نو د نارینه عورت په منځ کې ښکاریو مونږ نه کیږي او د زنانه عورت کې ښکاریو مم نه کیږي دا نری لوپټا یا نری جامو کې د زنانه مونږ وای نه کیږي ولې هغه کې عورت ښکار کیږي والسادس شپږم نمبر مفسد د منځو ارتفاع البکای پورته کېدل د आवाज د جړا دي من وجع د درد د وجنا او مصیبت یا د یو غم او مصیبت د وجنا کله غم او مصیبت د وجنا یا د دردونو د وجنا جاړي نو بیا مونږ ماته و ان کان بکاؤه کوي جړا د من ذکر الجنه او النار د ذکر د جنت د وجنا چې جنت ورته یاد شي او النار یا د جهنم د ير د وجنا لم يفسد نبي منز نه فاسديږي بیا دې سره منز نه فاسديږي بس دې ذکر باب ما يفسد الصلاه باب دې په بیان د مفسدات او د مانځ کې وهي 14 مفسدات د مانځ سور لس دي الاول اول نمبر التنحنه غاړه تازه کول دي بلا عذر بغیر د عذرنا والثاني دویم نمبر ان يقول للعاطس دا چې یو انسان اووي انګیا چون کی تا يرحمک الله او مانځ کی چاله يرحمک الله وي منځ د مات والثالث دریم مفسد د مانځ ان يفتح دا چې انسان فتح ورکی علی غیر امامه غیر د امام نه بل چاته فتح ورکی منځ ماتي والرابع سلورم نمبر کلمۃ لا اله الا الله کلمۃ لا اله الا الله دا ان اراد به الجواب کچر د اراده د جواب دی واچاله جواب ورکین بیا منځ ماتيږي و ان اراده به الاعلام او کا اراده د خبرداري وا لا تفسدوا صلاته بیا منځ نه فاسديږي سو خبرين بیا منځ نه ماتيږي والخامس پنځم نمبر انکشاف العورام خکارا کېدل د عورت دی او منځ کې عورت خکارا شو منځ مات والسادس شپږم نمبر مفسد د منځ ارتفاع البکای پورته کېدل د आवाज د جړا دی من وجع د وجه د دردنا او مصیبت یا د وجه د غم او مصیبتنا وان کان بکاؤه او کو جړا د منځ کوونکی من ذکر الجنه د وجه د ذکر د جنتنا او النار یا د جهنم نام لم يفسد نبي منځ نه فاسديږي بیا منځ نه ماتيږي بس دې ذکر